المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. دی سورت سورہ منافقون نم اخودر شوه. منافقون دا منافق جمع دا، منافق دا نپاک نده او نپاک دیتا وئی چې دا ظاهری یو شانی او باطنی بل شانی. د دې وجنه منافق هغه چاته وایي چې اپړه کې کفر او د کفر سره مینه پټه ساتي او ظاهر کې احکام د شریعت او اسلام کوي او دا په یو نقطه او په یو ټکی باندې کوي چې به مسلمانان په خپل مقبرو کې مړ نه پریدي، څوک ورسره چې کوم دی رښتې نه کوي، څوک ورسره تعاون امداد نه کوي، د مجبورۍ په صورت کې دا کار کوي. او دا چې د بدر غزا وشوه نو عبدالله ابن ابی ابن سلول سره ډېر زیات منافقان هغوی صلاح وکړه چې دا خبر اوس موږ ته متوجه شوه او اوس په ظاهر کې اسلام راوړی چې دې خلکو نه بچ شو. نو په ظاهر کې اسلام راوړو پټ اکسی کافرو او منافقت په مکه معظمه کې نه و، ځکه چې په مکه معظمه کې عکسو ایمان به خلکو پټ ساته او ظاهر کې به د کفارو سره لب و لهجه کوله خپله، او چې مدینه کې کله د اسلام قوت او طاقت ساز شو نو کفار مجبور شو چې خپل کفر پټو ساتي او په ظاهر کې ځان د مسلمانانو سره ټل کی. نو په دې صورت کې د اول نه تر اخره پورې په منافقانو باندې پوره ضرب کاری شوې ده او مدني دی ځکه چې د هجرت رسول الله نه وروسته نازل شوی او د نفاق بوټی چې کرلی شوی دا هم په مدینه کې کرلی شوی ځکه چې د اسلام غلبه مدینه کې راغلی وه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. اذا جاءک المنافقون کله چې راشي تا ته منافقانو قالو نو وای دا منافقان نشهد انک لرسول الله من گوی ورکو چې یقینا خامخا ته د الله رسول والله یعلم انک لرسول الله او الله خپویږي چې ته د الله رسول. نو بیا والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. الله چې دی گوی ورکی پدې چې منافقان دروغجن دي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې څنګه قرآن وایي چې منافقان وایي تا ته پیغمبره چې نشهد انک لرسول الله او قرآن وایي چې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. نو معنا دا شوه چې کومه گواهی چې صمیم قلب نه وي، پوهېږئ، کما گواهی چې د زړه د سیخ نه نه دي، سیخ نه، دغه گواهی رښتینې نه وي، دغه گواهی د دروغو ده. او د منافق دا گواهی د زړه د سیخ نه نه وه، دا خو ده په مجبورۍ پرې ژبه ویلې ده، په زړه کې خو یې عکس ناست دی. نو ځکه ورته قرآن ویلي چې دا کفار چې کومه دعوه کوي چې موږ را ګوی ورکوو د پیغمبر په پیغمبرۍ، نو دا موږ د صمیم القلب نه ورکو. نو په دې دعوه کې ورته قرآن دروغجن ویل، په شهادت کې نه، په دې دعوه کې ورته دروغجن ویل. اتخذوا ایمانهم جنتنا. نیولی دی خپلو ایمانونو خپلو وعدو لرا جنتن ډالو، دا یې ډال ساز کړی دی، په دې د مسلمانانو نه ځان بچ کوي. فصدوا عن سبیل الله، بند شوي دي د لارې د الله نه، د دین د الله نه، او خلک هم بندوي. انهم ساء ما كانوا يفعلون. یقینا دا منافقان ډېر بد دی هغه چې دوی څه کوي. ذلک بانهم آمنوا ثم كفروا. دا په سبب د دې باندې چې یقینا دا منافقان آمنو دوی مخکې ایمان راوړی و ثم کفروا بیا کافر شوي دي
وطبع علی قلوبهم پس مہر لگولے دے اللہ دی پڑھنو باندے فهم لا یفقهون پس دا منافقان نپوئیگی. دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول د وجود نړۍ لوړ سړی او غټ بدنیو او ډېر انتهایی ډولې او د هغه سره چې د هغه دا کومه مټتۍ وي دا هم ټول ښایسته ښایسته سړي. نو قرآن وایي چې تی وینې نو حیران به شي ورته د منافقانو ته. وإذا رأیتهم کله چې وینې پیغمبره د منافقو لره تعجبک اجسامهم خوند به درکوي تا ته پیغمبره جسمونه او بدنونه د دوی دا لوی لوی بلاګان. دا د جمعې په ورځ باندې چې کله به نبي علیه السلام په منبر کېناست دی به مخکې سب کې ناست و. عبدالله ابن ابی ابن سلول راپاوسېده خلکو خدای دله پیغمبر او قرآن کور ته راوستی قدر یې وکئ قدر یې وکئ بیا به کېناست او چې بیا به مقراله نو او زمونږ او د مهاجرو مثال دا دی چې مشهوره خبره ده چې سمن کلبک لیأکلکو سپی دې تیار که چې چک در باندې ولګي دی به دا خبرې کولې دقې ته منافق وایي. وإن یقولون تسمع لقولهم که خبرې کوي نو ته به غوږ د پیغمبره خبرو د دوی ته ډېر انتهایی چرباز او خلاص جبو والا او ډېر زبردست دی داسې قالب کړي خبرې بیا کولې کأنهم خشب مسنده گویا کې ته به وایي دا منافقان هغه لرګي دي ودرولې شوي دا هغه ستنې دي او بشونه دي چې دا دیوال ته ودرولې شوي. یحسبون کل صیحة علیهم حسابوي او ګڼي هر یو آواز په ځان باندې چې په مدینه کې آواز وشي ډېر زر وایي دا که زما په باره کې جو قرآن نازل شه نو هر آواز دی په ځان باندې ګڼي چې دا زما خلاف دی. هم العدو دا دشمنان دي ګورې دا د لستوڼي مار دی د منافق نه چې اسلام ته کم خطر دی دا د غټ کافر نه نشته د سوچه کافر نه نشته. که سوچه کافر راشي او زمونږ د اسلام یو خبره موږ نه بدلی نو موږ زنانه او نارینه مشران او کشران په ځان وجنو خدا خبرې نه منو. لیکن د منافق په لاس باندې هغوی د اسلام یو پرزه به پرې کوي او موږ او تاسو ورته څه نه وایو. د دې وجې نه خطر د دې منافق زیات دی او که دغه ډرمپ زیات دی دغه یهودي زیات دی دغه مودي زیات دی. د دې منافق ضرر اسلام ته او مسلمان قوم ته ډېر زیات دی. هم العدو دا دشمنان دي ستاسو فاحذروهم ویریږئ دي مؤمنانو ځان دي بچ کئ قاتلهم الله الله دې مړه کي. انا یوفکون کب خوا د صراط مستقیم د اسلام نه واوړېدل. وإذا قیل لهم کلا دا د چلو شو چې په یو غزا کې مسلمانان مهاجر او انصار تللی دي. جهجاه نومي یو اجیر دی د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یو کوی نه اوبر وباسي او یو ورسره انصاری دی هغه مو اوبر وباسي د دوی په دې کې چیل راغی نو دا مهاجر داسې زورور غوندي جهجاه د هغې انصاري نه پړک ونیسي هغه چغې کړ چې یا للانصار انصارو ځان را ورسوئ او جهجاه چغې کړ چې یا للمهاجرین مهاجرو ځان را ورسوئ. بس په دې کې خبره ګرمه شوه. نبی علیه السلام راغی خو موجود دی خبره کلاره شوه خو عبدالله وویل چې ښه لکه دا خلک یې اوس موږ پسې خلک را غونډوي ګورئ دا خرچې بندې کوي دا دلته راغلي دي زما او ستا په خرچو باندې خوراکونه ستاکونه کوي بند کوي دا انصار دا خپلې خرچې په دې باندې
یا د پیغمبر د خوا نه وتښتي او لاړ شي. او دا دای ویلي چې زمونږ او د مهاجرو مثال داسې دی چې سم من کلبک لیاکلک، وی خلک وایي سپی تیار که چې د تاو چیچي، زمونږ په ډوډو باندې مړ شو، اوس موږ باندې چکونه لګوي. او دای مو ویلې مرګرو ته وایي چې دا ځل چې مدینې ته لاړ شو نو عزتمن به لګي او ذلیلان به وباسي، یعنی ځان عزتمن او خپل منافقان مرګري عزتمن او جناب رسول الله او صحابه کرامو ته ذلیل ویل. زید رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده، زید ابن ارقم هغه لاړو پیغمبر خواته، هلک دی یا رسول الله عبدالله دا خبره وکړه. عبدالله یې راوغوښته، عبدالله تا دا خبره کړې؟ قسم په خدای کماوي خبر هم دی. مشران را په یاره چې دا وړوکی هلک دی وګوره دا زمونږ مشر دی، قسم یې درته وخوړ. زید تروي وړوکی هلک نیغ نیغ کېږي، څومره مې ورته ویل چې کلار شه، حدیث کې راځي اینی اوس. او زید جاړي خدایا زما تصدیق راولېږي نو دا خو ما د منافق دا اورېدلي دي او دی پې اوس قسمونه خوري او مشران ټول د هغه سره ودرېدل په ځای کې. دی چې کله مدینې منورې ته راورسېدل فوج واپس راغی، د ده زوی دی او نوم یې بلو نبي علیه السلام والا عبدالله نوم یې عبدالله ابن عبدالله، هغه توره ایستلې او د مدینې په دروازه کې ولاړ دی او دی راغی پلار یې ویل دالته ودرېږه، دالته زما د خدای په ذات قسم که ته ما دې کور ته لاړ شي، دالته ودرېږه چې څو دې ویلي نه وي چې زه ذلیل یم او زما ملګري ذلیل دی او پیغمبر خدای عزتمن دی او د هغه ملګري عزتمن دی او ته زما نه رالې پلاره که نه نو بس وي تورې پسې ټیکې نه ایستلی. بیا عبدالله دا خبره وکړله او بلکې ما بل ځای دا لیدلي په دې تفسیرونو کې چې نبي علیه السلام پسې جواب وکړو چې د ملګري ته ووایه چې ما کور ته پرېږدي ورکې راته ولاړ دی. بس دا خبره یې وکړه چې بس زه به ذلیل یم او دا چل دی. دقه هلک چې دی بیا راغی نبي علیه السلام خواته، نبی اکرم ته ویل چې الله پیغمبر پیغمبر خدا ته ویل چې الله پیغمبره زما غوږونو ته داسې رارسېږي چې زما را پلار وجني، نو زه تا ته دو ټوک خبره کوم که زما را پلار د وجلو لایق یې وجنې که نه نو زما په لاس به بیا وجني، ما ته به ووایې زه به یې په خپل لاس وجنم، چې ته په بل چا مړ کړې نو بیا به زما دشمني سازش. نبی اکرم ویل چې نه هلکه مونږ ورسره ګزاره کوو، نر پکو مونږ ورسره نرمي کوو، نرمي غږ هم ورته نه کوو، ته دا کړه کې مه راوله، دا داسې هلک دی. او همدې بیا راغلی او چې کله عبدالله مړ شو او نبي علیه السلام ته یې ویلې چې بدقسمته پلار مې مړ شه راشه مونځ پې وکړه کفن دا خپل کمیس وله ورکړه، دا ډېر قدرمن هلک و او دا د پیغمبر خوا ډېر خاص شهداو ده، ځکه پیغمبر خوا ته خبره هم بیا منله. نو هغې ته اشاره کوي وایي وإذا قیل لهم تعالوا، نو دی عبدالله ته چا وویلې چې آیاتونه نازل شو چې الله دې غر کا وخت خو دروغ ویلي اوس قرآن نازل شو خبرې خو تا کړي دي، راځه پیغمبر خوا ته راشه بخښنه د الله نه وغواړي. نو عبدالله ورته وایي چې ګوره قومه ما ته مو ویلي چې ایمان راوړه نو اومې کو، دام راته ویلې دا مې وکړو، دا کار وکړه دا مې وکړو، دا کار وکړه دا مې وکړو. اوس یو خبره پاتې ده پرېږدی مې نه چې دې محمد ته مې په سجده باندې پرېباسئ. او دا سر یې داسې وښودو چې ښه اوس لاړ شم لا دا اوس یې بخښنه وغواړم. نو قرآن هغې ته اشاره کوي وإذا قیل لهم تعالوا، کله چې ویل شي منافقو ته راشئ تاسو پیغمبر ته
یستغفر لکم رسول الله چې بخنه غواړي تاسو لپاره پیغمبر نو لووا رؤوسهم دا سرونه خا او دا کارم را باندې کوي بدا یو پوجا پاتې ده دا به مکمل ورأیتهم یصدون اینی بدی لرا چې بندیږي بدراتلو نستا خواتا وهم مستكبرون او دوی دي ځان غټ غنون کی اسی غټ سړی و دا پر کفر کې او د پیغمبر خوا دراتلو نه مخکې د تاج پوشي د پاره پروګرامات شروع او ناس په پیغمبر خدا راغی حدیث کې راځي او د خلکو توجه ټول پیغمبر خدا ته راوړی دا دغه د مشرعي هوس سیزه او منافق احساس کو سواء علیہم برابر پر منافقو استغفرت لهم که بخنه غواړي دې لپاره ام لم تستغفر لهم او که بخنه ولا نه غواړي لن یغفر الله لهم هیڅ بخنه نه کوي الله دوی ته ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله پاک خون نه کوي قوم نافرمان ته هم الذين يقولون دا استاګي هغه معایب چې یو خبر ما تاسو ته را روانه ده هم الذين دا منافقان کسان دي چې وایي لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تنفقوا تاسو خرچې مکوئ په چا چې د رسول الله سره دي دا ستاسو په ډوډو باندې را جمع دلته حتا ينفذوا حتا چې خوارشي د خوانه اوس الله فرمایي ولله خزائن السماوات والارض خالص الله د پاره خزانه د اسمانونو زمکو دي ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان په دین پويږي یقولون وایدا منافقان لئن رجعنا الى المدینه قسم دې کچري مونږ واپس شو مدینه ته نو ليخرجن الاعز منها الاذل خام خواب اخکیو باسبا عزتمند دی مدینی د دې مدینې نه الاذل غزلیلان العیاذ بالله ځان ته عزتمن خپل منافق مرګرو ته عزتمن او جناب رسول الله او صحابه ته ذلیل ویل ولله العزه ولرسوله خالص الله لپاره عزت او زور ورتیا او ولرسوله دا الله د رسول لپاره دا وللمؤمنین او د مؤمنان لپاره دا ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان نه پوهیږي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اے ایمان والو لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم غافل دي نکی تاسو لرا ستاسو مالونه او ستاسو بچی عن ذکر الله دا الله دا یادنا چرته دنیا دا کسبونه او کارونه ور باندې دون زیات نشي چې دا الله ذکر در نه پاتې شي د قران خال راتل در نه پاتې شي په قران باندې ځان پوهه کول در نه پاتې شي لوی ذکر دا الله قران مجید دی غره ومن يفعل ذلك چاچو کو دې کار درا اولئک هم الخاسرون پدا کسانم دي ځانکاران دي د الخاسرون معنا دادا چې غټ خسران داده چې د قیامت پر ورځ باندې سړی خپل ځان او خپل بچی د جهنم خشاک ساز کی او د جنت نه محروم کی وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت خرچه کوي تاسو مما داګه مال نه چې موږ دل در کړی دی من قبل ان ياتي احدكم الموت وخوار دینا چې راشي او تاسو ته مرګ ان مرګ نه مخکې ځان لسوکا ويقول ربي نويد بزما ربا لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين دا داری خبر سړی ارمان بکئی خو د دې خبرې چې سړی د جهاد نه رستو شي نو ځن کدن کې بدا ارمان کوي او دویم چې د الله په لار کې ورکړه چانی کړي او زکات یې نه ورکړي نو دی به د مرګ په وخت کې ډېر لوی ارمان وکړي وایي قرآن خرچې کوئ د هغې نه چې درکړي موږ تاسو ته من قبل ان یاتي احدکم الموت
پخوا داګې نه چې راشي او تن ستاسو ته مرګ فیقولون دی په ځن کدن کې وایي ربې زما ربا لولا اخرتنی ولې ته نه رسو کې مال رایجه الی اجل قریب هغه نیټې نږدې ته لږ غوندې مهلت راته راکړه او ماری دنیا ته ولېږه فاصدقا به زه به خیراتونه به وکړم زکاتونه به ورکم واکم من الصالحین او شم باز د نیکانو نه ولن یؤخر الله نفسا اچری نرسو کوي الله یو تن لرا اذا جاء اجلها کلا چې راشي نیټه مقرره ده والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی پاږي چې تاسو کوئ بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل